نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله العظيم. سورة بقرہ اول پارا یوسل پنزیشتم آیت تی فمکی آیت کریمہ کی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام فضائل بیان شو. بس پدی آیتن کی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام او دا حقید بچید اسماعیل علیہ السلام خدمات بیانی. اللہ رب العالمین فرمائی کہ منگ دا بیت اللہ شریف دا دخل کو دا توجہ زی اگرزو او دا امن زیم اگرزو او تاسو مقام ابراہیم کی منز اکی او منگ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تو حکم اکو چی بیت اللہ شریف صفا کی. دہاغین بعد ابراہیم علیہ السلام دعاگان اکڑی. یو دعای دا اکڑا چی یا اللہ دا مکہ مکرمہ دا امن خار اگرزو او دیتا رزق ورکا. کم خلق پدی کی مومنان دی اغیل رزق ورکا. اللہ پاک و تو فرمیل زب رزق مومنان تم ورکم کافران تهم البتہ کافران تبد جہنم عذاب ورکو. بیا جکل ابراہیم علیہ السلام دا بیت اللہ شریف دیوالون اچت کرل. داغین بعد دا اللہ پاک نسوالک اللہ زمان دا خدمت قبول کا. بے دعا اکڑا یا اللہ پاک منگم دی خبل دن دا پارا قبول کا او زمان پا اولاد کے ہم یو جماعت دا خبل دن دا پارا قبول کا او منگتا طریقہ دا حج اخائی. او بیا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پاک نسوالو کا زمان پا اولاد کیو پیغمبر را اولے گا چاگا پیغمبر ستا دا کتاب سلور حقوق ادا کی. دا دا ابراہیم علیہ السلام خدمات دلتا ذکر شو. بیت اللہ شریف تعمیر شوید دا ٹورن اول بیت اللہ شریف کعبہ شریفہ فرشتو جوڑا کڑی دا او بیا دا فرشتو دا جوڑا ولو نباد دویم پیرا حضرت آدم علیہ السلام جوڑا کڑی دا او دا غین طواف ہم کڑی دا. اولنی انسان دا بیت اللہ شریف نا طواف کون کی حضرت آدم علیہ السلام. دریم پیرا چکلا دا حضرت نوح علیہ السلام پا دور کے سیلاب براغی او بیت اللہ شریف ہم پناشو. نبیاء اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام تا حکم اکو چی دا بیت اللہ شریف تعمیر اکا. حضرت جبریل علیہ السلام راغی او حضرت ابراہیم علیہ السلام تے دا آبادیز اخودو چی پدی دی زیبانت آبادی اوکا. حضرت ابراہیم علیہ السلام زان سرخبل بچی حضرت اسماعیل علیہ السلام ملگرکو. ابراہیم علیہ السلام پا دیوالن جوڑول دا کلکار او دا مستری کارکو او حضرت اسماعیل علیہ السلام و سر دا مزدور کارکو. بیت اللہ شریف شورو یہ پا یکم جی قیدہ باندے اکڑا او پا پنزی شرز کی بیت اللہ شریف کوٹا جوڑا. یا سلورم پیرا دا نبی علیہ السلام دا بعثت او دا نبوت دا ملاویدون پنزکال اوڑان دی. کلچ دا نبی علیہ السلام عمر پنزدیر شکالو قریش دا مکی را جمشو اغویوی چی منگ دا بیت اللہ شریف تعمیر کو. ندی بیت اللہ شریف دا تعمیر دا پارا پدے کی او سڑے مشر اوڑان دشو چی دا غنمو وحب ابن عامر دا اعلان خلقت اکو دا بیت اللہ شریف تعمیر کو چاندر اوڑے.
بیت الله شریف تعمیر په چانده باندې خلکو ته وی چې چانده راوړي حلال مال راوړي حرام به نه راوړي د ظلم پیسې به نه راوړي د رشوتونو به نه راوړي د سود به نه راوړي د زناګانو به نه راوړي حلال او پاکیزه مال راوړي بیت الله شریف جوړو نو چې پیسې یې راجمع کې هر چا خپل خپل حصہ راوړه بیت الله شریف یې جوړ کو او چې جوړوي چې ټول زید بیت الله یې جوړو ناغي ته پیسې نه پوره کېږي نو د حتویم دا زی چې کوم د میزاب الرحمت لاندې دی دا زید بیت الله شریف د حلال پیسو د نشوالي په وجه باندې دا اضافي بهر پاتې دا د بیت الله حصہ ده د کعبه حصہ د حتویم هم ده لیکن پیسې کمې وي نو د پیسو د کموالي د وجې سزا کې بیت الله جوړ کو او د حتویم د ازیتنا بهر پرې خو او بیا چې کله په حجر اسود باندې اختلاف راغی چې دا بسوق دي دا ډېر مقرب کان دي عزتمن فیصله پدې وشوا چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګلی زکه دا صادق او امین او رښتونی سړی اگر چې کافرانو دی وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام رښتونی منو او چې کله د نبوت اظهار او به دشمنان شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کانه په صادر کې خود او حجر اسود په ټولو باندې په شریکه صادر ونی سي چې کله اوچت کو خپل لاسن مبارک باندې په دې ګډ کې نبی علیہ السلام حجر اسود ولګو دا بنظم سلورم پیرا او بنظم پیرا حضرت عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې بیت الله شریف شهید کو او په هغه طریقې جوړو چې کم دا مشرکانو نا خالی بهر ځای پاتې شوی هغه په کې هم را دن نکو او د کعبه شریفې د پاره دو دروازې جوړ کړې او کعبه شریفې حتویم دننا دې په کې حتویم هم را دن نکو او بیت الله شریف یې جوړ شپږم پیرا حجاج بن یوسف ظالم دا د صحابه قاتل دا کسان ډېر ظالمان تیر شوي اگر چې نو مسلمانان دي لکه حجاج بن یوسف خکارونه به هم کړي خو ظالم ډېر زیات ډېر صحابه شهیدان کړي او یو ظالم تیر شي هغه ته ویل شي یزید دا ډېر ظالم سړی تیر شوی اگر چې خکارونه به هم کړي مسلمانو خدام ډېر ظالمو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خاندان بچی قتل کړو تر دې چې د نبی علیہ السلام وصی حضرت حسین رضی الله عنه د جنت د ځوانانو سردار دې ظالم شهید کړو د په حکم شوی دا یزید او حجاج بن یوسف دا ظالمان مسلمانان نو دی حجاج بن یوسف دا عبد الله بن زبیر رضی الله عنه هغه بیت الله تعمیر شو شدا شهید کو او هغه طریقې بیا جوړ کو په کومه طریقه چې د مکی مشرکانو جوړ کړ او بیا د دنه بعد په اومه پیرا هارون الرشید د مسلمانانو یو بادشاہ هغه اراده وکړه چې زبدا تعمیر بیا وکم او څنګه چې دا حتویم بهر پاتشی دا پکې داخل کم لیکن امام مالک رحمت الله علیه دته فرمایل چې دا ستمکوا ذکر است بخلق راځي او څوک به جوړي او څوک به رواني څوک به جوړي څوک به رواني لہذا د بیت الله دروانه ولو د اراده تبریک دا نو امام مالک رحمت الله علیه په وینا هارون الرشید بادشاہ د خپل اراده بیا پرې خودل بیا د ترکو په حکومت کې او بادشاہ سلطان مراد خان نوم په 1040 هجری کې دې سړی دا بیت الله شریف دا نوې تعمیر وکړو نو دا موجوده تعمیر د بیت الله شریف دا کومه کوټه چې دا د ترکو د 1040 هجری د هغه آبادی دا او ترکو والا خلقو کړي په بیت الله شریف باندې دا خلاف چا اچولو نو علما فرمایي چې بیت الله شریف باندې خلاف اولنی اسعد ابو قریب حميري د بدادا کعبه دا خلاف اچولو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا وسو وکاله وړاندې
نا اولنی کعبی باندې خلاف د اچول او بعض علما فرمایي چې نه د بنا چولې د قوم د تبع چې کوم بادشاہ دا غنم اسعد یا پیدا چولو هم د اسعد یا به حضرت اسماعیل علیہ السلام اچولو او دریم قول پکې دا دی چې دا یو سړیو دا غنم زبیر ابن بکار د کعبی دا غلاف دا د اچول د کعبه شریفه تعمیر ابراهیم علیہ السلام وکړو دا غي نه بعد ابراهیم علیہ السلام چې کله تعمیر وکړو الله جل شانه نے سوال کم زبان ابراهیم علیہ السلام په قدمونو خودل دي چې یو کار هغه ابراهیم علیہ السلام ته د قوازی کار ورکو چې چته دو پاغه باندې ابراهیم علیہ السلام د قدمونو خوري پاغه باندې ابراهیم علیہ السلام قدمونو جوړ شو اغه د قدمونو اغه نام او نشان اوس هم موجود دي الله پاک دې موږ تاسو بار حرمین ته د حج او د عمره د عبادت د بار بوزي اغه زي د مزیدار پرم کې بن کړی دي د ابراهیم علیہ السلام د قدمونو اغه چې کوم چاپونه دي اوس هم پاغه زي کانی باندې موجود دي مقام ابراهیم عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیہ السلام تو فرمایي چې استاد خو خوي د پدی مقام ابراهیم کې به یو 2 رکعات نفل وکړو الله جل شانو ابن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وه وکړه چې په مقام ابراهیم کې 2 رکعات نفل وکړي د طواف نه بعد هغه مقام ابراهیم د طواف نه بعد 2 رکعات نفل دا د عمر فاروق رضی الله عنه تمنا الله رب العالمین پاره کې وحی نازل کړ او بیا چې کله ابراهیم علیہ السلام د الله پاک نه سوال کو رزق د تمام دنیا هر نعمت الله جل شانه دا مکه مکرمه ته ورکړي دي اگر چې د مکه مکرمه خپل هیڅ قسم سبزه یا هیڅ قسم میوجات داغي نشتا لیکن چې په مقدس مکه څومره نعمتونه دي الله جل شانه دې ته ورکړي دي دا د حضرت ابراهیم علیہ السلام دعا وا او ابراهیم علیہ السلام چې کله بیت الله جوړ کړ یا الله سما د عبادت قبول کا اغا عبادت قبل دل الله جل شان کو او بقاید ابراهیم علیہ السلام د الله پاک نه بیا دعا وکړه چې الله پاک موږ ته طریقه د حج وخایا ابراهیم علیہ السلام طریقه د حج الله وتوخذ حج کو او بیا بل دعا وکړه یا الله زما په اولاد کې او بچي دې داسې پیدا کړي چې رب پیغمبر شي او هغه استاد دین خدمت د استاد کتاب تلاوت استاد کتاب درس استاد کتاب چې کوم احکامات دا او د خلکو د زړونو تزکیه الله جل شان هغه دعا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حق قبول کړ نبی علیہ السلام فرمایي و اذا د حضرت ابراهیم علیہ السلام دعایم دا هغه دعا ده او دیمه فرمایي زد عیسی علیہ السلام هغه بشارت یم ذکر عیسی علیہ السلام او فرمایي خپل قوم ته مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد زمان رستب یو سری راځي دا غنوم احمدی د نبی علیہ السلام دو ذاتی نمونه دی محمد او بل احمد نو عزت حضرت عیسی علیہ السلام زیریم او دریم زد خپل والدی خوب هغه خوب یم مور خوب وکړو چې زما د وجود نه یو نور پیدا شو چې هغه تمام زمکه اسمانونه ټول روخانه کړل خوب وکړو هغه خوب هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې الله جل شانه د دې د وجنا تمام دنیا روخانه کړه نو نبی علیہ السلام فرمایي چې د ابراهیم علیہ السلام دعا هغه دعا دې ذکر د عیسی علیہ السلام بشارت او ان شاء الله رسول سورہ صف کې راځي او د خپل والدی خوب چې هغه خوب کتلو دا د نبی علیہ السلام هغه فضیلت د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې راته داغي دعا نو الله جل شانه فرمایي وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا او یاد کا وقت منگو گرزو بیت اللہ شریف مثابتن زید خلق درجو دا ہر مسلمان زلواری چیزے دے بیت اللہ تلار شو ہر مسلمان دا زلواری سوک اللہ پاک قبول کری لار شی او سوک لار نشی لیکن غواری ہر مسلمان چیزے خود یار لارے چې دې بیت الله کې می دا مونږ کړی دا ولی مثابت الله خپل فرمای چې ما د خلقو د توجه زه وګرځو نو چې په نوم مسلمان زری غواړي زه دې بیت الله تعالی شو الله پاک دې نننی درس او د قران کریم په برکت منګو تاسو زر تر زر او غواړو ډېر خوان کوي دل پکا دي چاته چې الله پاک توفیق ورکړي لال شي او کله چا د دنیا اسباب نه غواړي قسمت غواړي درود شریف دې ډېر وای الله جل شانه به حج او عمره سعادت نصیب کړي الله دې موږ تاسو ټول قبول کړي
مثابتا للناس زید توجه د خلق بیت الله الله وی من وګرځو نو د ټول دنیا خلق راضي بیت الله ته چا وته ویلی چې راشي چا وته ویلی ني الله یې زړه مایل کی چې لړشي او د بیت الله عبادت وامن او زید امن واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى او تاسو وګرځي مقام ابراهيم زید منځ دې کې د هر طواف نه بعد ورکات تاسو واجب الطواف نفل کوي او چې کله وخت مکروه ني سحر مانځن بعد د طواف کو نه ورکات نفل لا مکوا چې د اشراق وخت سی بیا او بیا چې کله نور راخیږي مکه نور چې بسر ودريږي مکه او چې کله ماجګر مونږ کړ داغه نه بعد نفل نکېږي او چې طواف دیو کو نو ماجګر مانځن بعد لا نفل مکه چې کله ما خام وخت داخل شو به اغا رستنی نفل را او ګرځاو او د کله د نور د پریوتو وخت وی نو که طواف دی او کو دی وخت نفل نکېږي نو مې کو او نور دغه طواف برکاتا د طواف نه بعد برکاتا نفل کول تا واجب وعهدنا الى ابراهيم او من حکم کی ابراهيم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام تا انت هرا بیت للطائفین چې تاسو پاک کی زما کور بیت الله د طواف کوونکو د پاره معلومه ده چې مسلمانان په بیت الله کې ځکه طوافونه وکړي والعاکفین اعتکاف کوونکو د پاره او رکوع سجود او د رکوع سجده کوونکو د پاره عجیب ده مسلمانان لږ شي ویډیوګان کوي او تصویران وباسي نو دې د پاره تل صحیح نه دي مسلمان بسل دي چې د بیت الله د تعمیر سم مقصد التصد پاره جوړ شي منځونه بکې طوافونه بکې عبادت بکې وإذ قال إبراهيم رب اجعل او یادا واچ او ابراهيم عليه السلام رب تو ګرځوا هذا بلدن دازه بلدن یو خار امنا امن والا ورزق اهله او ورک آل ددیتا من الثمرات می وجات من هغه چاته آمن منهم بالله واليوم الاخر چې چا ایمان نوړو د دوی نه په الله او ورځ آخرت باندې قال الله پاک او فرمایل ومن كفر چا چې کفر وکړو فامتعه قليلا فزب فیدا ورک مغتا کما ثم ضطره الى عذاب النار بیا به زراګه کم عذاب د جهنم تا وبئس المصير او دا ډیر بد ټکانه ده وإذ يرفع إبراهيم القواعد او یادا وخت اوچت کړي ابراهيم عليه السلام دیوالنا من البيت د بیت الله و اسماعیل عليه السلام ربنا دعایو اے رب زمنگا تقبل منا تقبل کا زمنگ دا خدمت انك انت السميع العليم يقينا توريدن كيف في ذات ربنا اے رب زمنگا وجعلنا مسلمين لك تمن وګرځو تابعدار د خپل ځان ومن ذريتنا او باز دما د بچونا امه مسلمه لك یو جماعت تابعدار استا وارنا مناسکنا او خایمن طریقه د حج وتب علينا ورحمت نازل ک بمن باندې انك انت التواب الرحيم یقینا توبه قبل ان کی رحم کو ان کی ذات ربنا اے رب زمنگا وابعث فيهم او تولیگا زما پدی اولاد کی رسولا یو پیغمبر منهم تدوینا یتلو علیهم چدا پیغمبر بللی پدویبان آیاتک س آیاتنا ويعلمهم الكتاب والتعليم بورکوی دی خلق کتاب والحکمت او دخل سنت ويزكيهم او دخل تزکیه بکی د ظاهر او د باطن صفائی بکی انك انت العزيز الحكيم یقینا تو غالب حکمت والا ذاتی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين